وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وعدلا. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عالي، ليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، وكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني، وكن غناي الذي ما بعده بدس، وكن بكاكي من أغلال إسياني. محترم المحاضرين، الله کریم دی اسلام صدا ناستا او دی خدای مینه کې یو بل ته کتل او مجلس د ذکر قایمېدل، دا دی الله زموږ نه په خپل فضل و کرم سره قبول کړي. اگر چې آدابو کې موږ نه ډېرې کوتاهي ده، دا الله ډېر لوی نوم دی، عظمت والا. موږ کې هغه آداب نشته د الله د نوم. امام اعظم صاحب رحمت الله علیه د الله د نوم دومره هغې کې احترام و ادب و خیر القرون کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاه یو وخت چې کوم دی هغه مجبور کړ په قاضي القضات جوړولو باندې. هغه د دې نه ویرېدل، هر څو رباني هر څو را چې کوم دی نو هیلې جوړې کړې چې بچ شم، خو مجبوري که عدالت د شرعي کې کېناستل، فیصلې راتلې. فیصله یو دا راغله چې مدعي مدعي دواړه حاضر شو. مدعي څخه څه شهادت نه و، مدعي څخه مدعي چې کوم دی د شهادت مسله هغه څخه نه و، هغه وجود راغی. قسم منکر له راغی چې منکر له قسم راغی، قسم کولو ته تیار شي د الله په نوم قسم خوري. الله د هغوی په نوم قسم خوري. امام اعظم صاحب رنګ زیړ شو، لړزه پرې راغله او ډېر خوب زده شو. چېرې دی خو قسم ته تیارېږي د الله په نوم په هر صورت سره. هغه ورته وایي تلوار مه کوو، د خدای نوم باندې قسم مه کوو. او دا یې وایي مدعي ته چې بس تاله د ده دا مسلمه زه تاله در کوم، بس هغه ته یې قسم مه کوو. داسې دوه درې فیصلې وکړې، مجبور شه. خو اخر هغه عدالت یې پرېښوده او چې دا خلک به راځي او قسمونه به کوي او د الله د نوم بې قدري به راځي. لوی شان و د هغې صاحب کینې د رښتیا او قسم چې کوي مجبورا هغې کې دا نښه نشته. خو د امام صاحب په زړه کې د الله د نوم د الله عظمت و. نو عدالت شرعي پرېښوده، لاړه دې ته، دا یې برداشت نه شو کولی. نو موږ د الله د نوم کوم ادب دی نو هغه نشو کولی. زه خو بیمار یم، اوس ما ته دعا کوئ ټولو بیمارانو سره الله شفا موږ ټولو له راکړي. نو خالي ذهن ومې په هر صورت د الله د نوم لوی عظمت دی. مفتي صاحب وفرمایل تاسو ته چې زړه عرش لاندې څنګه چې حضرت عمر رضي الله تعالی عنه په بیت الله شریف ته وایي چې ته ډېره د عظمت او د حرمت بقعې، خو د مؤمن زړه د تا نه غوره دی، ته د هغې دپاره جوړه شوې. موږ چې ځینو خو موږ د دې زړه دپاره الله کعبه جوړه کړې. نو خو تا د الله عظمت درکړی دی. نو زړه عرش لاندې او ولې عرش لاندې مولوي صاحب دې ټولو تاسو حضراتو ته معلومه ده، علماو ته، چې الله نظر رحمت خپل کوي، د مؤمن ظاهر نه کوي. چې دی څومره ذاکر دی، دی څومره
چې کوم دی نو قرآن خوان دی او دی څومره چې کوم دی اطاعت ګزار دی الله زړه ته ګوري چې د دې اطاعت او د دې ذکر خوش دی خو زړه یې څنګه دی نو زړه چې کوم دی لکه حضرت فرمایي چې دا عرش الله دی نظر عنایت د الله چې کېږي حضرت ته هر کار چې موږ کوو نیک کار کوو خو الله زړه ته زموږ ګوري که زړه زموږ دا نیک کار کې د الله رضا وي اللهم انی اسألک رضاک والجنة خدایه تا نه ستا رضا غواړم خدایه د ده نه راضي یم خو ته ما نه راضي شې تا خو په ما څه کمې د انعاماتو نه ده کړې خدایه زه درنه راضي یم ته ما نه راضي شې ستا رضا م پکار ده نو د الله د رضا نه دي نو بس خوش نصیب دی کامیاب دی به هر صورت سره لا عرش الله دی مولوی صاحب تاسو ته د کلمې د لا اله الا الله ښه تفصیلي بیان وکړ الله دې موږ ټولو ته د ایمان کامل چې کوم دی نور نصیب کړي به هر صحت سره کلمه دا داسې تیغ دی یو بزرگ فرمایي تیغ را بر قتل غیر حق براند ورنگر سا پس ماند الا الله الا الله الا الله بس د هر نه حق باندې دور راخ کا هر نه حق باندې دور راخ کا نه الا الله پاتې شه وله المثل الاعلى د الله لپاره شپ صفت دی چې هغه صفت د هېچا نشي کېدی خوبان امتی هم ځکه چې هغه صفت اوچت د الله څه دی لا اله الا الله لا اله الا الله د دین دا اوچت صفت دی خاص دی د الله سره څنګه چې مولوي صاحب تاسو ته وفرمایل چې بس ذکر خو دې کې ذکر کې دا هم واورئ که په اودس کې یې نو میله شئ ډېره ښه ده که بې اودسه یې ووایه ذکر کې بوده کېږي که په اودس کې ډېره ښه ده که نی نو وایه ذکر کو که په زړه کې هم که په ژبه کې هم په زړه کې هم د زړه دا اندام عجیب دی وایي هست قرآن حالهای انبیا ماهیانی بحر پاکی کبریا انبیا هست قرآن حالهای انبیا قرآن چې کوم دی واقعات او حالات د انبیاو ذکر کېږي ماهیانې بحر پاکي کبریا او د دوی شان والا بادشاه د هغه د معرفت او د لا اله الا الله د سمندر میان دی او دا داسې سمندر دی چې په دې عشق کې څوک لاو شوی دی نو بیا د هغه آواز چې کوم دی د هغه دومره بې خبري راشي چې نورو دنیا ته نه خبرېږي بیا او دا نو په دې دریاب کې که بیړۍ کې سوري نو دا د معرفت خداوندي سمندر څنګه چې مفتي صاحب ډېره جمعه فرمایلي وو چې د دې حدبندي او نشته معرفت خداوندي د دې حدبندي نشته چا له څومره الله نصیب ورکوي الله دې موږ او تاسو په هغه څلیکه کې راولي نو به هر لحاظ سره مایان د معرفت خداوندي د لا اله الا الله به هر صورت سره مطلوب او مقصود او محبوب هغه الله ګرځول پکار دی په هر عمل خیر کې که هغه د صدقې په شکل کې وي که هغه د نوافلو په شکل کې خو به هر لحاظ سره هر نیکي ګوره جي څنګه چې حضرت فرمایل چې ادنا شعبه د ایمان د شعبو نه هغه ماتت ده د ضرري شي د دلارې چې هغه درکړي نو ګوره که په دې باندې ته په لارې ځې او یو مرداره پرته ده بدبویي د خلکو ته تکلیف دی داسې بې نصیبه یې چې هغه مرداره لارو کې وغورځوئ خلک د بدبویۍ نه خرابوي نه هغه پټه کې خلکو ته تکلیف دی دفع نه کړي
داسې که کېدې بوټې پروت دي بازار دی ډېرېږي او لار د ګذرګاه دی ښه پوهېږي بنده چې په دې باندې ښه خوښېږي هغه ډډې ته کي نو مطلب او د مقصود د ده د الله رضا یي نو دا معمولي شی دی خدای چې ده ته الله رضا نصیب کړي هر عمل نیک کې مقصود او مطلوب او محبوب هغه الله ګرځولي خو موږ خو صرف زه خو په خولې وایم نور خو په کې نه یم الله دې زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي به هر لحاظ سره نو لوی کلمه طیبه چې کوم دی لا اله الا الله دا صفت د الله دی وله المثل الاعلی هغه د اوچت صفت دی اعلی صفت دی چې هغه څه لا اله الا الله صفتونه خو د الله ډېر دي خالق رازق مالک قیوم حی ژوند موږ دا ژوند موږ ته الله را کړی دی او د ژوند نه موږ ته مرګ چې پس ته راولي الله راولي هغه خالق دی به هر لحاظ سره حضراتو مقصود او مطلوب هغه الله دی نو چې کله زمونږ په زړه کې مقصود او مطلوب او محبوب الله او دې سره د الله رضا نو چې دا مطلوب د ډېرو لویو ګنده خړونو به موږ بچ شو ځکه چې زمونږ زړه کې به داسې صفایي الله راولي چې موږ د خپلې پردې خیال به ساتو یاره به یې راسره چې خدایه ته خو په دنیا کې په ما برداشت شوې خو آخرت کې بې پردې ګیدای نه مې بچ کړي آخرت کې بې پردې ګیدای نه مونږ بچ کړي نو د بد پرده به وباسي په بد به پرده شي نو ګاونډي په ګاونډي باندې پرده شي نو دا ډېر ښه صفت دی انسان عجز دی دین دا دی چې د ده په زړه کې به حسد راشي حسد داسې شی دی چې لکه یو سړي نه د غرګې سترګو نه راوبږو او هغه غرګې د هغه سترګو نه نه ځي هغه د ده سترګو نه راځي دی نور چو چو شي په غوسه شي به ډېر لوی تیش کې راشي نو بل غوسه پرې وکړي بیا هغه په د حسد تباهي چې کوم دی هغه په حاسد راځي هغه باندې دی خو د الله په تقسیم ناراض دی د دې وجې نه د الله یو شکایت د الله اظهار چې کوم دی ښه دی اظهار خو سړی ډاکټر ته هم کوي بیمار یم دا تکلیف دی دا تکلیف دی یو شکایت دی مرورېدل د الله نه دي نو خدای دې امتحانات دنیا کې راځي خو د الله نه ګورې مرور نه شي د الله نه شکایت ونه کوي لکه چې هر کار چې کوي هغه زموږ د مصلحت لپاره د دې وجې نه بزرګان فرمایي چې شکایت مروري د الله نه کوي سره نو دا داسې ده چې دی خپل ځان مظلوم ګڼي استغفر الله د ایمان د ده به څه جز پاتې شي نعوذ بعزت الله ما سره بس نور زه په خولې څه نشم ویلی خو چې دی ځان مظلوم ګڼي نو دی څه بله لاره کې ده شکایت نه ګورې ځان ساتئ دعا غواړئ په دعا ډېر خوشحالي مفتي صاحب یو ځل ما ته وایي 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 ورته کو خیر دی وایي وایي خیر دی به هر لحاظ سره د الله په فیصله به رضامند اوسئ لیکن شکایت او مروري به نه کوي مرورېدل ډېر شی دی اظهار ډېر شی دی چې دا تکلیف حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په دوره حدیث کې یو ځل فرمایلي وو چې ما ته شوګر دی مطلب دا دی چې زه ډېر همت اوس نشم کولی که نه شوګر دی اظهار نو دا نه دی دې کې مطلب د هغې دا و چې دعا راته وکړئ چې خدای مانده دا مرض لرې کړي به هر لحاظ سره شکایت نه ځان ساتل دا وګوره ضروري ده ناره کې عزینه ګوره دا پیشونګی پیشو ده که نه دا چې ګنګي وکړي نو په خپې راخ کې پټېږي نو ته چې یو دسمات لذې څنګه چې حضرت وفرمایل نو داسې ځای ته لرځه چې سوري ځای نه خلکو د بزرګاه ځای نه په خپله بسه باندې او که بیا مجبور شي نو غوندې خاره دې راواړو خیر دی داسې په داسو خاره واچو به هر لحاظ سره مؤمن به مؤمن ته ضرر نه ځان بچ کوي د رسول مؤمن به خیرخواهي
نو چې کله مطلوب او مقصود او محبوب الله شو او د الله رضا حاصلول شو نو بیا به هغه د بل ته د ضرر رسېدو د کار او د حرکت نه ځان ساتي نو مرداره به میدان کې نه غورځوي خلکو ته تکلیف ورکوي پټې لیکي الله به دله اجر ورکوي نو مطلوب او محبوب د دې وجې نه چې واقع کې راځي چې د حضرت اورنګزیب عالمگیر دا په مغولو شاهانو کې عالم و 11,000 احادیث ورته یاد دي ملا جیون هغه وخت کې حضرت دې ته معلوم دی تفصیلات زما ذهن کې دومره نه راځي خو بهر نهاد سره هغه سره شاګردي وه ملا جیون صاحب هغه یاد شي استاد بادشاهي وقت د عالمگیر فتاوی عالمگیري هغه لیکلې ده به هر صورت سره ډېر لوی ولي الله بادشاه یو ځل شوق راغی خط یې ورته ولیکل چې حضرت که چېرې تاسو دې بله دې علاقې ته چېرته راغلی او ما ته څوک اطلاع راکړي چې حضرت دلته راغلی دی او زه خبر شم تاسو سره ملاقات لره حاضر شم بادشاه باندې خو ذمه دارۍ ډېرې که نه ګوره دومره ادب یې ساته الله دې موږ د بې ادبۍ نه بچ کړي خو اول ادب چې کوم دی د الله د نوم او ادب د مور او پلار او بیا د استاد او بیا د مشر پکار خو دا دي چې پلار روان وي زوی دې ترې مخکې نه دي وروسته دې دي به هر صورت سره کور ته لرې مور څخه کښېنه 2 منټه د هغې زړه خوشحاله شي او په خوږ خوږ نظر ورته وګوره دا ستا عبادت دی دې کې د الله رضا ده قرآن ته په خوږ خوږ نظر ګوري ستا عبادت دی د الله رضا ده پکې دی په الله شریف کې ناست په خوږ خوږ نظر ګوره د الله رضا ده عبادت دی داسې د مور پلار مخ ته کتل په مینه دا هم ستا دپاره اطاعت دی نو دا دی چې د مور پلار سره 2-3 منټه ناسته کوئ کشران له پکار دي نیا ده مور ده مشره او د مشر تعظیم به هر صورت سره هغه کې ادب ډېر و دا یې ورته نه وي چې حضرت داسې چې د دې علاقې ته راځئ او زه راشم نه ورته وایي چې ما ته څوک اطلاع راکړي زه راشم نو ملا جیون صاحب هغه ورته لیکي کریمې دارم داسې کریم بادشاه لرم چې گرسنه شوم چې کله زه وږی شم طعامې مې بهد ما دا رزق راکړي وخورم مړ شم او چې کله بخسبم چې کله وده شم نو نگهبانی مې کند زما حفاظت کوي تر وخت نیټې مقررې پورې نو د حفاظت به هر صورت سره چې کله زه بیمار شوم شفا مې دهد نه هغه ما له شفا هم راکړي مرض خو د انسان مرضونه راځي ما له شفا راکړي به هر صورت سره چې تږی شم نو ما له خوږې اوبه راکړي بس کریمې ما بس هسته باقي هوس هسته زما کریم ما له کافي دی دې نه سیوا نورې څه دي هوس دي نفسانیت دي به هر لحاظ سره دی چې ورته سبق ورکړه چې ګوره مقصود او مطلوب او محبوب الله وګڼه زوم هغه الله ته عاجزي کوم ګوره صحابه کرام به په اوبو د پاسه داسې لکه لاړل په جهاد کې دی دا واقع اشاره وکړه چې لکه په ځمکه باندې سړی دی هغه به حسبنا الله ونعم الوکیل بله لار نه وه د کافرو په مخې ته دا سمندرو هغه چې کوم دی بحر باندې به هغه تېر شو هغوی به دومره متاثر شو د افریقې براعظم ته جنګ د مسلمانانو چې په اوبو تېر شو نو هغه یو به طبیب دیوان راغی تخته دیوان راغی او ډېرو د بربر قبیلو ډېرو قبیلو د افریقې ایمان راغی لیکن د هغوی صفت څه الله ته په سجده شو په جهارت موږ باندې چې الله یو فضل وکړي نو موږ په دعوت شروع شو نه هغوی په الله ته په سجده پرېوتل او په ژړا شو
نو بهر لحاظ سره عاجزي الله ته الله د نوم اوس چې کوم دی د دنیا اسباب الله پیدا کړي دي د دنیا صانع چې څومره کاریګري وکړي دی د الله مصنوعاتو ته محتاج دی یو ګټه پیدا کولی شي دی یو موټی خار پیدا کولی شي دی چې کوم دی اوسپنې ټوکړه پیدا کولی شي هزاره دی خو هغوی ته محتاج دی او دی الله ده په خپل قدرتونه ښیي او دی زیات جوړ کړي او نور څه بلاتې جوړ کړي هغه تیار شي نو دی داویدار شي مکار صحابه ورسره لوی مقام و هغوی به الله ته په سجده پرېوتل چې دا خو د الله چې کوم دی په موږ باندې اشرف المخلوقات یې ګرځولي او دا هر شی د وچې نو دې دا موږ له تابع کړی دی نو د دې وجې نه محبوب او مطلوب نو اوس ګورې چې دې ته وګوره چې عالمگیر اورنګزیب عالمگیر کریم بادشاه نوم اخیسته حی و قیوم یې نه دی رب العالمین یې نه دی نور صفتونه د الله ډېر دي خواږه خواږه یا مهیمن یې نه دی او کریمي وي نو کریم هغه بادشاه ته وایي چې د هغه مهرباني دی که اهل وي او که نه اهل وي نه اهله ته هم ورکړي د الله نظر رحمت په موږ راغی نو زما نه به نااهله څوک نه وي نو ما به اهل کړي زما نه به نالایقه څوک نه وي او لایق به مې وګرځوي اهل به مې کړي نو ګوره جی څه چې کوئ مطلوب و مقصود الله ګڼئ که چا سره خوږه خبره کوي زړه کې دا ساتئ چې الله ما نه رضا شي په چا پروا شي حسد او د ډېرو بد اخلاقونه بچ شي د غرور نه بچ شي غرور ډېر ناکاره شی دی چې بس الله ده ته چې کوم دی موقع ورکړي مهلت ورکړي دی مچ شي دی وایي بس بس ناڅاپه په پکړ کې راشي تو مشوم مغرور بر حلم خدا تو مشوم مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرد را وای دا الله په صبر باندې مه مغروره کېږه ته مغروره شوې دیر گیرت سخت گیرت را لږ بس به دې ونیسي خو داسې به دې راټینګ ونیسي چې بیا به دې د نوم نشان به دې ختم کړي د څومره د فرعونیانو نمرودیانو قارونیان تېر شوي دي او دا اوس هم تېرېږي نو خدای پاک یې څنګه وکړي به هر لحاظ سره د غرور نه بچ شي د ریاکارۍ نه به پرې بچ شي ریاکاري ځکه چې ستا لحاظ خو مطلوب و مقصود و محبوب الله دی او هغه کریم دی نو چې دا دې مقصود دی نو ریاکارۍ نه به بچ شي او د هغې نه علاوه د چاپسندۍ نه به بچ شي د دعوو نه به بچ شي او خودبینۍ نه به بچ شي جاپسندي چې د دنیا عزت او ابرو غواړي به هر لحاظ سره دا قسم بد اخلاقۍ بخل د علمیت د دې نه به هم بچ شي اللهم نعوذ بک من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر نو بخل چې هغه خپله خو څه کوي خو د علم هغه ته وایي چې نه په خپله خوري یا نه بله لکه یهودي بس جمع او د دنیا سود راګیرول را جمع کول به هر لحاظ سره د دې ټولو اخلاقو رذیلونه الله دې بچ کړي او د بدخواهۍ د خلکو نه خیرخوا به د خلکو ګوري بدخوا به نه ګرځي د الله رضا خو په خیرخواهۍ کې ده نو الله ذوالجلال دې زموږ او ستاسو کامل ایمان نصیب کړي دعا وکړئ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم اشرح بصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يسري سرها في كلياتي وجزئياتي وتظهر بركاتها في حركاتي وسكناتي وتصلح بها آلي وأولادي وبناتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. بحق يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.